توبه وکاږي وی د ګناه معاف شي. خو وی چې الله ته دې توبه وکاږي ګناه معاف شي، خو غیبت به هغه سړی لږه هغه باندې معاف کوي چې هغه سړی نه معاف کړي، هغه نه به معافي غواړي. دا خو د هغه پتا باندې یو عمل راوړی دو. روایت کې راځي وی 4 قسمه خلک داسې جهنميان دي، وی کله چې دی په جهنم کې کیک خودلې کېږي نو وی جهنميان به د دینه پناه غواړي. جهنميان به وی دا څه مصیبت ته مونږ ځان له. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتغته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو وی تاسو ته پته شته غیبت څه ته وایي؟ صحابه کرام ورته عرض کو وی الله او د رسول ته خپته د دې باره کې. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته او فرمایل وی غیبت هغه دی چې تاسو خپل یو ورور په داسې په غلطه طریقه باندې یاد کئ چې کستا سرور ته د هغه خبرې باره کې علم وشي نو هغه په دې باندې د خفګان اظهار کوي. صحابه عرض کوي د الله رسول وی که هغه کار په هغه کې وي، وی که هغه کار په هغه کې وي نو وی تاسو د هغه غیبت وکړو، وی که هغه کې نه وي تاسو په تهمت وتړلو، بهتان هم پې وتړلو، وی دا د هغې نه لویه ګناه ده. حدیث کې د غیبت باره کې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ویدات بیانوي. امام قرطبی رحمه الله او ټول مفسرین په دې اتفاق کړی دی چې دا کبیره ګناه ده. یو انسان کې عیب قتل او هغه کې داسې یو نقصان قتل که هغه سړی هغه کار کړی هم وي د هغه په شیشه ته د باندې د پسې دا خبرې کوي نو دې ته غیبت ویلی کېږي. او روایت کې دې باره کې دام راځي وی کله یو سړی وی دا کوي د بل سړی باره کې خبرې داسې کوي وی داسې ده چې د هغه غوښې دی خوري. معراج په شپه د الله رسول چې کله بره وخته نو وی یو قوم مې وکته وی داسې خلکو وی د هغې نوکان د اوسپنې نوکان وو، وی هغې لګیا د خپل مخونو نه غوښې راتراشوي او خپلو سینو نه. وی جبرائیل امین نه مې تپوس وکړ ای جبرائیل وی دا څوک دي؟ اته وی د الله رسوله وی دا هغه خلک دی وی چې کم خلک په دنیا کې غیبت کوي، په شیشه بل چا پسې خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو ځل وی د الله رسول د لاس نه نیولې وم وی روان وو نو په یو قبرستان باندې گذران وشو. مر النبی صلی الله علیه وسلم بقبرین، دو قبرونه فقال انهما ليعذبان. الله رسول وی په دې دوانو باندې عذاب دی. وما يعذبان فی کبیر، وی ګوره د ډیر لوی شیز د وجه نه په دې باندې عذاب نه دی. اما احدهما فيعذب فی البول، وی یو هغه سړیو چې کم به او دسمات اوکو ځان به نه اوچو وجود به نه پاکولو یو په دې کې گرفتار دی. واما الاخر فيعذب في الغيبه، او دویم چې دی وی د عذاب د غیبت نه ملاویږي. نو الله رسول بیا یو دا خاخ راواغستو تر خاخ دغې په قبرونو باندې کېښه وی تر څو پورې دا تازه وي دی بلک په اطمینان کې وي. نو دومره لویه ګناه ده هر یو کس په دې کې مبتلا دی. بعضې خلک لا دا وی مړه وي دا خبره خو ورته زه په مخامخ هم کوم، دا شیطان دله بله دوکه ورکي که په مخامخ هم ورته کې. علما د غیبت تعریف بعضې داسې کوي وی ګناه ده وی هغه ګناه چې کله ته ذکر کې وی یا د چا د کپړو باره کې عیب تالاش کې، یا د هغه په وجود کې یا د هغه په صورت سیرت کې
او وی هغه خبره په هغه باندې ناخوښه لګي وي دا تا د هغه غیبت وکړو او که مخامخ دې هم ورته وی په هغه سړي باندې هغه خبره ښه نه لګي سپکه دې وکړه وی دا سړی لویه ګناه کې مبتلا دی. او دویمه خبره زمونږ عام خلک چې مبتلا دي زیاتې ښځې په دې کې مبتلا دي. 2-3 ښځې به کیني او هغې به بله ښځه په تخته کې او شروع به شي چې یاره دا پلانې خدا ده دې ته خو د جامو چلم نه ورځي، نه جامې ګنډلی شي، نه اچولی شي، نه روټۍ پخولی شي، قسمه عیبونه 2-3 نقصانات به په هغه ښځې کې وي، لس به ورپسې د ځانه وروتپي. ځان چې ورپسې وروتپي ځان دې م غرق که او د هغې نیکۍ دې الټا د هغې نیکۍ دې زیاتې کړي او خپلې بدۍ دې ځان له زیاتې کړي. د قیامت په ورځ باندې چې کله هغه خلکو کې هغه عیبونه نه وي او تا ورپسې نیکۍ ورړولی نو د هغې عیبونه به په تا باندې ښودلی کېږي. په یو حدیث کې راځي د الله رسول وی چې کله دا غیبت سړی کې وي دا داسې لوی جرم دی وي دا د زنا نه لوی دی. وی ځکه وی که یو سړی زنا وکړي وي دی الله ته توبه وکاږي وی د ده ګناه معاف شي، خو وی چې الله ته دی توبه وکاږي ګناه معاف شي خو غیبت به هغه سړي لځي هغه به دې معاف کوي چې هغه سړي نه معاف کړی هغه نه به معافي غواړي. دا خو د هغه په تا باندې یو عمل راوړی دو. روایت کې راځي وی 4 قسمه خلک داسې جهنمیان دي وی کله چې دی په جهنم کې کېښودلی کېږي نو وی جهنمیان به د دې نه پناه غواړي. جهنمیان به وی دا څه مصیبت دی مونږ ځان له په عذاب کې وي د دې د وجې نه مونږ نور په عذاب کې مبتلا یو. پیلنی هغه کس دی وی چې دی به د جهنم د اور په تابوت کې پروت وي، تابوت په دله جوړ شوی وي دی په هغې کې پروت وي. دا کم سړی دی؟ دا هغه سړی چې کله په دنیا کې خلکو نه مال اخوري او بیا هغه ته ادا کوي نه، مال ترې نه واخلي څه معامله ورسره وکړي څه کاروبار ورسره وکړي څه قرض ترې واخلي او بس بیا پې دې خېټه ور واچوي بیا ورته لا دا وایي وی قرضدار یې چا وجلی دی. قرضدار خو چا وجلی نه دی خو د الله جرم چې تا د دې کس کړی د الله قانون بیا د دې جرم باره کې ډېر زیات سخت دی. او هغه جرم داسې چې په تابوت کې به پروت د اوسپنې تابوت او په سکروټو به پروت او خوټ کېږي به. ته سوچ وکړه چې معمولي په دې دا اوس موسم لږ د یخنۍ دی چې اوبه لږې زیاتې ګرمې شي نو ستا څه حالت وي هله سرمن مې سوځي پکې یخې مې له وکړه څومره تره پکې ټوپونه وی نو هغه عذاب د دې نه سخت دی. دویم کس چې کم په عذاب کې مبتلا دی دا هغه سړی به وي وی دی په جهنم کې وی دی به کلمې راکاږي ځان نو چغې به وی جهنمیان به وی مونږ ځان له په عذاب کې مبتلا و دا مصیبت بل راغو. نو الله رسول وی دا هغه سړی چې کم سړی په دنیا کې د اودسماتي نه ځان نه ساتي یو دا د قبر عذاب دی دا د قبر په عذاب کې هم دا سړی مبتلا دی. دریم قسم سړی چې یادېږي وي د خولې نه به د پیپو د وینې بوی خیږي او څښا وینه به د خولې نه راتمبېږي وي دا کم سړی دی؟ هغه سړی چې کم په فضولیاتو کې یو فضول خبره وي هغې پسې انخلي او هغه خبره یو حده پورې رسوي هغې کې ځان له وخت ضایع کوي فضول بیکاره خبرو کې وختونه ضایع کوي. وي دا سړی به چې د قیامت په ورځ وي داسې عذاب کې به مبتلا چې د خولې نه به وینه ځي پیپ به ځي د دې بدبوی به ترې نه ځي. 4 نمبر سړی دی به هغه وي چې دی به خپله غوښه خوري. روایت کې راځي وی یو سړی به وي هغه ته به اواز کړی شي چې راشه او ده ته به وی شابه اوس د خپله غوښه خوره دی وی څنګه غوښه وخورم ورته وی په دنیا کې دی چې د پلاني غیبت کولو د هغه غوښه دې خوړه وي اوس یې دلته م خوره وی دی به مخ به هم روان کړی وي خوړی به هم نه شي خو په زور زور به دی دا غوښه خوري. نو دا هغه سړی چې کم د بل سړي غیبت کوي شیطان وی په یو لاس کې سکروټه نیولې په بل لاس کې هغه ځان سره شات نیولې نو تپوس ترې کېږي ورته وی په دې څه چل کې ویره وي دا سکروټه مې دې له نیولې ده وی چې کم یتیمانان مسکینان غریبانان دي وي د دې مخونه پې تور کم وی د دې مخونه چې تور شي وی خلکو ته دې سپېره ښکاري بد ورته ښکاري او دا شات مې خلکو له دې دپاره روړي دی چې په شونډو ورته ولګوم. خلک د خلکو غیبت کوي وی چې هغې له نور خوند ورکوي او دې سره د دې خلکو اعمال سوځي. ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه یو صحابي و دا هغه صحابي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې زنا شوې وه
نو د الله رسول ته مخې ته راغوي د الله رسول وی مان لوی ګناه لوی بدعمل وشو. الله رسول ته مخ اړي بل طرف ته راځي بیا ته مخ اړي بل طرف ته راځي بیا ته نه مخ اړي چې بل طرف ته راځي بیا ته مخ اړي. نو د الله رسول په دو حکم جاری کو د شریعت قانون هم داده چې یاره کم واده کړي سړی بدعملیو کې زناو کې نو دی به سنګساره. نو چې د دو حکم د سنګساره راغو دی سنګسار شو نو سبازي داسې خلکو په هغه وخت کې را پاسې ده هغه وی وګوره وی دی الله شرمولو شرمې دا غ جرم ظاهر شو. نو الله رسول دا خبره اورېده. دویمه خبره دا وکا ویرا وی دا هغه سړی دی وی چې کله وی دا ګناه وکا نو وی بالکل داسې شو لکه د سپینه بتر شو په دې کې هغې د دپاره دا خبره استعمال کړه چې کله دا خبره استعمال کنو په دې وخت کې د الله رسول دی ته आवाज کو خاموشي اختیار کا چې کله راغه په لار باندې تیرېد نو یو مردار خر پروتو نو هغه خر چې کله مردار شو او پټ شید نو هغه د خپې داسې کولو شوی او پټ شید ورو ورته وی را شي دی خو چې راغه ورته وی وشابه د دې غوخه وخوري وی دا الله رسول د دې غوخه څنګه وخورو وی چې څنګه د اغرور غوخه خوړل و د قیامت پورز به داسې غوخه خوري وی ځکه وی هغه چې کومه توبه وسته دا وی داسې اخلاص سره هغه توبه وسته دا وی که په دې ټول عالم باندې هغه توبه خوره کې دی شي الله د وجنه د ټولو ګناه معاف کړي. نو چې کم سړی د اخلاص نه توبه وکاږي او بل سړی هغه بیا هم نه پرېږدي غیبت وغیره کي نو دا لویه ګناه ده. داسې لوی جرم چې امام حسن رحمه الله ته یو کس وی هغه چرته ژوند کې غیبت نه و کړی ورته وی تا چرته د چا باره کې خبرې نه دی کړې ویره وی د خپلې مور باره کې ولې ونه کم وی غیبت د خپلې مور کومه که چرته نیکۍ مې وي نو مور ته خو به مې لاړې شي نو د نورو خلکو غیبت ولې وکم. حضرت عبید رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم له دروځي په حالت کې یو دو سړی راغه وی یو سړی راغه ورته وی یو دو خزې دی وی اغه روجی نیولې دی خو د تند نمرې وی داسې تند د اغه ده نو حضور پاک ولا څه جواب ورنک لک سات بعد بیا راغه وی د الله رسول وی امریکا او به ونسکلې وی خدیته आवाज وکا یو چې کله راغه یو کندول ورته اونې وو یو کاسه ورته اونې وی د الټیان یو کا چولټیان یو کې په هغه کې د غوخه ټوټي ویني پکې را پریوته دوی ته وی تم پکې وکا چې دوی پکې وکا د هغه د خلینم هغه ویني ټوټي پیپ غندونه پکې را پریوته ورته وی تاسو ته پته شته چې تاسو څه کړی دی وی سم کړی دی وی تاسو دوانه چې کله ناستې وی بل چا پسې چې کله تاسو غیبت کولو وی داسې ده چې تاسو د هغې غوښې پیپ وینسکلې وی دا تاسو نه راپرېوته د معدې نه دا د پیغمبر معجزه وه ځکه داسې راپرېوته. نو زما محترم لویه ګناه ده د دې نه ځان وساتئ ځان ته بالکل لرې کړئ د دې غیبتونه څه فایده درته نه میلاویږي او بعضې وخت کې ګوره خلک د بل چا غیبت کی تام پکې شاملوي هغه بعد وی کنه ویره وی زه خو نه کوم وی تش اورم چې تی اورې تم پکې ملوث یار وې ما ته مه کوه دا خبرې بس ته خپل کار کوه که هغه سړی څه کوي د هغه عمر د هغه عمل د هغه خپل کار هغه پوه شو خپل کار دی پوه شه. نو الله تعالی دې موږ ټول د غیبتو نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. احکامات یو بیا سبا ذکر کو.